بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 67 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به موږ په ظرف مکان کې لدا او لدن وایو. د لدا معنی د سره او د لدن معنی د سره. ٹھیک شو؟ لدا معنی د سره اردو کې وای پاس او لدن معنی د سره اردو کې وای پاس. ٹھیک شو جی؟ د لدا او د لدن دوانو معنی د عند د معنی په شان ده. څنګه چې د عند معنی د سره د قشان د لدا معنی د سره او د لدن معنی د سره. نو ځکه وای د لدا او د لدن دوانو معنی د عند د معنی په شان ده. خو په عند او لدا او لدن کې فرق دا دی. په عند کې او په لدا او لدن کې فرق دا دی چې په عند کې پسې صرف قبضه او مالک کېدل ضروری وي. چې په عند کې په یو سیز باندې د قبضه وي دا لازمی ده، یا د یو سیز مالک شو بس دغه لازمی ده. هر وخت سیز ځان سره ساتل ضروری نه وي. اوس ما سره 1000 روپۍ دي، زه د دې 1000 روپو باندې زما قبضه هم د زی مالک هم اوس زما خوښه ده که دا زه په دغه کې کېږدم، په خزانه کې کېږدم او که زه په بینک کې کېږدم او که زه په جیب کې کېږدم. ټیک شوه؟ هر وخت ما سره موجودېدل د دې 1000 روپو دا لازمي نه دي. نو ګورئ نو هغه وخت کې به بیا عند استعمالې. ټیک شوه؟ نو زه به بیا وایم المال عند زید، مال زید سره دی. ٹھیک شو؟ نو اوس د دې زید خوښه ده که دا مال جیب کې ساتي، کو خزانه کې ږدي او که په بینک کې ږدي. ټیک شو؟ هر وخت ورسره موجودېدل دا لازمي نه دي. نو عند به هغه وخت کې استعمالې چې په عند کې په سیز صرف قبضه او مالک کېدل ضروری وي. هر وخت سیز ځان سره ساتل ضروری نه وي. لکه المال عند زید، مال زید سره دی، مال زید سره دی. که دا مال اوس زید سره خزانه کې او که زید سره حاضر وي، خزانه کې وي داسې به وي به ورسره ولیکئ، خزانه کې وي او که زید سره حاضر وي، خو به صرف زید په د ده باندې قبضه شوه. نو ځکه دا ځکه به داسې لیکئ. نو ځکه دا عند عام دی. عام دی. عام څنګه دی؟ عند عام دی. کمال در سره موجود وي او کمال در سره موجود نه وي خو قبضه او مالک کېدل لازمي دي. ٹھیک شو؟ نو ځکه وایي دا عام دی. عام مطلب دا دی که مال در سره موجود دی هم به عنده وی او که مال در سره موجود نه دی نو بیا هم عنده وایه. ټیک شو؟ یعنی چې مال ورسره حاضر وي او که نه وي خو چې مالک یې وي. ټیک شو؟ نو بیا به دا عنده استعمالوي. او المال لدا زیدن یا المال لدن زیدن، المال لدا زیدن یا المال لدن زیدن دوانه استعمالی وسی. دا به هغه وخت وایو کله چې مال زید سره حاضر وي، چې لاس کې ورسره حاضر وي نو بیا به المال لدا زیدن. او کنه مال د زید دی خو کور کې ورسره موجود دی نو ته به المال عند زیدن. چې کله مال زید سره وي خو کور کې ورسره موجود دی یا خزانه کې خیره یا بینک کې خیره نو ته به المال عند زیدن. او کله چې مال زید سره موجود دی خلاص کې دی ورسره حاضر دی ورسره نو ته بیا المال لدا زیدن یا به المال لدن زیدن. نو ځکه لدا او لدن خاص دي، یعنی چې مال ورسره حاضر وي نو بیا به لدا او لدن وي. چې مال ورسره حاضر وي لاس کې نو بیا به لدا او لدن وي. او که حاضر ورسره نه وي خو مالک دی او په خزانه کې یا په بینک کې خیره یا ورسره حاضر دی. ٹھیک شو؟ نو ته به بیا وی المال عند زیدن. نو المال عند زیدن د دوانو دپاره ویلی شي، که حاضر وي ورسره او که خزانه کې پروت وي ورسره. او المال لدا یا لدن زیدن دا هغه وخت کې به وی چې کله ورسره لاس کې وي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا داسې ویلی شوی المال دلته کې مې لیکلی المال لدا زیدن او دلته به ورته ولیکو المال لدن زیدن. ٹھیک شو؟ نو که لدا زیدن وی او که لدن زیدن وی. ٹھیک شو؟ دوانه ورله استعمالولی شي. نو د دې به لږ غونته ترکیب وکړو. المال مبتدا او لدن مضاف او زیدن مضاف الیه. مضاف او مضاف الیه چې رایوځی شي نو دی بشي ظرف. ٹھیک شو؟ دی بشي دغه خبر مضاف او مضاف الیه چې رایوځی شي دی به خبر شي. مبتدا او خبر چې رايوځي شي دا بس شي
جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو؟ دا د نو د قشان ترکیب د المال عند زید دی او د قشان ترکیب د المال لدى زیدین هم دی. المال عند زیدین کې بم المال مبتدا کې عند مضاف زید مضاف الیه مضاف مضاف الیه دا به مرکب اضافي خبر شي مبتدا او خبر شي وزې شي جمله اسمیه خبریه شي. د قشان المال مبتدا لدى مضاف او زید مضاف الیه مضاف مضاف الیه چې راوځي شي دا به مرکب اضافي خبر شي مبتدا او خبر شي وزې شي جمله اسمیه خبریه شي. د قشان المال مبتدا لدن مضاف زید مضاف الیه مضاف مضاف الیه چې راوځي شي دا مرکب اضافي خبر شو مبتدا او خبر چې راوځي شي جمله اسمیه خبریه شو. نو ګورئ دا آسان سبقونه دي ان شاء الله دا مونږ زکو دا د مونږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.